بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنه مخکې ستاسو شکریه ادا کړو. دیدار احمد ولد مامبر سکنه 65 برش اور دی په 24 تاریخ باندې تانې ته راغی چې د ده زوی چې نوم یې عبدالله و، دا د 22 تاریخ د 2 ورځو نه مخکې دی د کور نه وتی دی په 4 بجې باندې، او 2 ورځې تېرېدو نه وروسته دی کور ته نه و راغلی. نو وایي موږ د ده تلاش شروع کړو چې علاقه کې موږ دی وګورو. نو نږدې چې کوم زموږ ځمکه ده د کور ته، هغې سره دی قتل شوی، چې په اسلحه تشین باندې دی قتل شوی، د ده لاش میلاو شو. په خپل رپورټ کې ویلو چې موږ د چا سره څه عداوت او دښمني نشته. په دې وجه باندې د چوپریال تاڼې ایس ایچ او چې دی نامعلوم ملزمانو خلاف دا کیس رجسټر کو او تفتیش هم پکې شروع کو. دا وقوعه چې وه ډېره اندوهناک وه، او وجه دا وه چې دې کې دا هلک چې و دا د فسټ ایئر طالب علم و، جوان هم و. د پولیس لپاره دا یو لوی چیلنج و. نو دا مونږ د خپل ډي پي او صاحب په نوټس کې او دغه شانتې د آر پي او صاحب نوټس کې دا مونږ ته راوسته. د هغوی پکې ډېر سخت نوټس واخیسته چې حضر ته حضره تاسو دا ملزمان ټریس کړئ چا چې دا وقوعه کړې ده. دغې کې زموږ چې کوم ایس پي انویسټیګیشن و دغه وخت هغه پکې یو ټیم جوړ کړو زما په سربراهۍ کې، چې په هغې کې ډي اس پي مټه و، زموږ د چوپریال ایس ایچ او و پکې، او زموږ انویسټیګیشن افسر شاهجان خان و پکې، او دغه شانتې نور کسان ډي اس پي اهلي کاران و پکې. هغوی پکې موږ کار شروع کړو، او کوم جدید چې کوم زموږ طریقه کار دی ساینسي، هغې کې موږ د سی ډي آر په ترو باندې او په جیوپینسنګ نو ډېر سټل یې پکې وکړه. ملزم ډېر چالاک ډېر هوښیار و چې د موقع نه ځان په طریقه باندې ایستلی و، چې په هغې کې موږ ته دا ملزم د سی ډي آر په ترو باندې د کوششونو نه وروسته ټریس شو. دا یو دا قتل و. د ده نوم چې دی د ملزم زاهد الله چې دا د سیچبند سره تعلق ساتي، او د پولیسو د دین رات محنت په وسیله کې موږ ته دا کیس پیش شو. ملزم ګرفتار دی، علیه قتل کې ریکارډ دی، او باقاعده د خلاف داویداري هم شوې ده. وجوهات چې دي دا وجوهات دی بیانوي چې یوه جینۍ ده، نو چې هغه مو سره تعلق دی او د ده مو سره دی، دوی دواړو دا خواهش دی چې مو سره واده وکړو. په دغې باندې د دوی یو بل سره هغه تکرار هم شوی دی په مختلفو ځایونو کې، او په دغې وجه باندې چې دی نو دوی په دې خبره ورانو، یو وایي چې زه به ورسره واده کوم، بل وایي زه به واده کوم. زه په خپل بیان کې دا خبره کړې ده. نو بیا یې دغه ځای ته دا راغوښتی دی، د خپل دغې د ترور زوی دی، دا کوم چې قتل کړی دی دا د ترور زوی دی. نو په دغې باندې د دوی تعلق خراب و، ده دغلته راغوښتی دی، باقاعده قتل کړی دی، او خپل جرم چې دی نو دی د پولیس مخې ته کړی دی.